لا إله إلا الله محمد رسول وجنه شاعر الدين د دین د نه خوري زیات خیال ساتي عزت بندي وره اسنه چې د دین به ادبي درنوش اسنه چې د علماء به ادبي درنوش اسنه چې د مدارس به ادبي درنوش نظام الملک دا ذکر ماو دا نظام الملک وزیر شو دا دلوي وزیر تیر شوی او دا باره کې راوي چې د سلويخ کاله عمر پر ریاضت کې او په تصوف کې تیر کړو نو چې د سلويخ کاله عمر په دې کې تیر کو نه الله تعالی او حالات داسې جوړ کو د وزارت په کرسي باندې کې ناست نو چې تربيت خو شو غربت یې ملي درو لوګي ملي درو او د ملک د نظام په چلو دوه باندې پويګو د علماء چې د ملک په نظام سره پويګي دونه بل څه ته پويګي الحمدلله زمون په مدارسو کې د سیاست مستقل کتابونه پڑھاوي ورغه په سیاست باندې پسوري کتابونه لیکل شوی په سیاست کې څونه علما پويږي نو به بل څه نه پويږي دا بعد خلک د مولا کار چې کوم دی هغه د جمعات سره دی دا خبر عیسایانو ته کوي چې د پادریانو کار د چرچ سره دی موږ ته دا نشي کول الحمدلله اسلام نوم دی دا عقایدو د عبادتو د معاشرتو د معاملاتو د اخلاقیاتو د سیاستو دا د اسلام په داخلي نظام کې داخل دي همدا وجه چې علما په سیاست چې څونه کتابونه لیکلي دي عقل بده ته حیران شي مخکره د کما شمارل د 300 نه زیات کتابونه ما په دې باندې شمار کړل چې دا په سیاست باندې لیکلي شوی نو علما چې څونه په سیاست په فن کوي کې دا ابجد علم نه خبر ته سیاست دا ابجد علم قسم دې په خبره سیاست باندې چې علما څونه کوي او سیاست لفظ تاسو بدنام کړی دی د عوامو بدنام کړی دی چې سیاست دویم نوم منافقت کړي زمون علما او پریز باندې سیاست دا عبادت دی غوري سیاست خدمت خلق دی سیاست د الله پس وکمانه د الله نظام قائمون دی دې موږ عبادت وای غوري د منافقت نو وای علماء هغه شان تربیت کوي د خلقم تربیت کوي نو عرض ما دا کو چې اسلام د مکمل نظام نوم دی سیاست پاره کې یو داخلي حصہ ده د دې وجنا دا اوټ چې دی اوټ ورکول دم شرعي مسله ده ګوري بعد خلک وایي د اوټ د اسلام سره سم کار ده دا غلطه خبره ده د علماء فتاوی راوخله د فتوو کتابونه د اوټ د حکم شرعي نه دک دي چې د اوټ حکم شرعي سره علماء فرمایي چې دا اوټ چې دی دا شهادت دی اوټ امانت دی اوټ ضمانت دی اوټ چې دی شفاعت دی سفارش دی په دې اوټ کې دا تمام خبرې شته د لحاظ سره دا عبادت دی لہذا اوټ چې په صحیح نیت باندې صحیح کس لور کو نه دا تا یو عبادت کو او بعید نه چې ستانیت صحیح پنیت باندې چې الله فیصله کوي الله پاک دا اوټ ورکول ستاسو د مغفرت ذریعہ وګرځي شرط پکې دا دی جوړ صحیح کس لور پوډ باندې پیسې اصل د دې او جنا بدترین رشوت دی اما اورېدلې چې تاسو په علاقو کې میخګي په خدو کې تقسیمي جوړې تقسیمي یاد ساته مسلمانانو واره پوډ باندې میخګي غستل جوړې غستل مقبرې له پیسې غستل دا حرام دی دا بدترین رشوت دی ګوره دا الله نو یاري او دا کارونه پوډ باندې مکه دا اوټ دونه مسپکوي اوټ گواهی دا کو دا غلط سړي په حق کې د گواهی ورکړه د قیامت په ورځ باندې دا دغه کس لاس یو ستا بګریوانی جهنم ته بدر راکاږي چې راځه تا مال اوټ راکړو ستا په وجه باندې زه والي ته سم شوم ستا په وجه زه غلاګانو ته سم شوم ستا په وجه زه چې د جهنم طرف ته روان شوم لهدا دا به یوازې جهنم ته نه ته ممرا سره ټوک وهي نو تا به د ګریوان راکاږي او سیده به جهنم ته ورغوځي د دې وجنه اوټ داسې حق داسې ځکه داسې سړي په حق کې استعمال کې چې ګوري سبا د قیامت پر ورځ ګناګار نه او دغه باره کې علماء لیکلي دي چې د کومه پاټې کس له اوټ ورکوي چې د هغه پاټې منشور د اسلام موافق ګوري کو هغه کس سره زري خو چې کومه پاټې کې دغه پاټې منشور د اسلام خلافیه نو د کس له اوټ ورکول جایز نه دی ګوري دا ست او چې د پاټې منشور تر څو پورې صحیح نه یا هغه پورې دا اوټو دا کس نه شي ورکول چې کله دغه پاټې منشور اسلامي یا دغه وخت دا کس له اوټ ورکول شي او بیا دا اوټ چې دی دا غنه پس ضمانت دی ته چې دا کوم حق سړي په حق کې اوټ استعمالې د داته ضمانت ورکې چې دا گواهی او ضمانت ورکوم چې دا کس به صحیح زما په اوټ بسینا نه کوي زما په اوټ به شراب نه سکي زما په اوټ به رشوت نه اخلي زما په اوټ به دروغ نه وي زما په اوټ په اسلام کې د اسلام خلاف خبره نه کوي نو دا ټول خبرې پکې شامل نه ګوري
لہذا تا چې دا اوټ استعمال کړو تا دا کس ضمانت وکړو نو چې دا غلط کس ته ضمانت وکړو نو بیا بسې ته پکې کړیږي ګناهګار آسان مثال لته یو غټ بدمعاش ته په جیل کې پروت دی او ته لاړې او ته ضمانت په عدالت کې وکړو ستا په عدالت باندې ستا په ضمانت باندې هغه بار راووتو او هغه بلا پر مړی کوي او بلاګانې کې د جیل نه بار نو دې کې به ګناهګار سو کې ته پکې وکنه به تا پسې وارنټ جاری کیو کنه تا پسې به جاری کی لہذا اوټ کې د غلط کس لور کو نه تا د غلط سړی د پاره ضمانت کو لہذا دې کې به ګناهګار اوټ سفارش ته اوټ شفاعت ته سفارش کو د غلط کس ته پاره وکړو دې چې سونه وانه کوي دې چې سونه دروغ وي دې چې سونه لوټ مار کوي دې کې ستا برابر سرابر حصہ ده ته په آخرت کې د قشان کړيږي لہذا دا اوټ داسې کس لور کې چې سبا په کې ته کړيږي صحیح کس لور او دا اوټ چې دا امانت هم دی امانت غلط ځای کې استعمالول جایز نه دی دا امانت په صحیح کس لور کې او غلط سړي په حق کې د امانت استعمال کو په دې کې هم د قیامت په ورځ باندې ګناهګار یا او کړيږي د دې وجه نه عزتمندو سیاست دا د اسلامي سره علما چې په سیاست دونه پوهیږي دونه به ګوره بل څوک نه پوهیږي او دا اوټ دې کې شرعي امر ملحوظ دی لہذا ته دا په صحیح نیت باندې استعمال کو دا عبادت دی زموږ الله پاک نه خسته دین را کړی دی اسلام کې دا خاصیت چې مباح عمل نه په نیت باندې وکړو الله تعالی به په دې د جنت فیصله کې عبادت بجوړ شي نو دا حدیث دې حواله سره استعمالول چې پیغمبر علیه السلام په سیاست او په دنیا نه پوهیدو لہذا علما هم نه پوهیږي د دې حدیث دا استعمال غلط دی د دې حدیث داسې تشریح کول دا غلطه تشریح ده دا کس د الله نه ویری د الله د رسول نه ویری داسې تشریح د حدیث نه کوي چې کوم علما نه کړل لہذا په داسې تشریح کې د قیامت په ورځ به دې بے ادبه په وجه باندې په جهنم کې کړي لیکن بندو ارز ما دا کو چې سیاست دا د دین حصہ ده علما بصور سیاست باندې پوهیږي دونه غوړي بل څوک نه پوهیږي لہذا دا اوټ چې کوم اهم عبادت را روان دي وردا غلط کس په منتخب نه کې ورنه دې چې څون عملونه کې ته پکې ذمہوار ته په ګناګاري نو وعده وکوي ان شاء الله اوټ به صحیح سړي په حق کې استعمالو لا سوچت کې وعده وکي ما سره اوټ به نه خرڅو په دې وعده اوټ به نه خرڅو اوټ خرڅول بدترین رشوت دی اوټ به بچام نه خرڅو غوري بغیر د پیسو د لالچ نه د صحیح سړي په حق کې استعمالو چې زموږ مخې ته داسې مشران راشي چې هغې د مملکت حدادات پاکستان حفاظت وکړي او د دې د سرحداتو حفاظت وکړي د لارو جوړولو نه مخکې ګورې د نظریې حفاظت ضروري دی ستا د نظریې تحفظ ضروري دی د هغې نه پس لار جوړول دي ګوره لار جوړول ثانوي درجه دنکه د بجلی لګول ثانوي درجه ده ترانسفارمر جوړول دا ثانوي درجه ده دا خو هر څوک جوړي کو کافر کو مسلمانۍ ستا منبر لارو د دې لپاره یو فند راځي او فند به پتا استعمالي نو دا خو هر څوک جوړي خو دونه دا چې نیک انسان ستا د اوټ په وجه باندې پات شي نه فند چې راځي او پوره پوره چې کوم دی پتا استعماليږي ستا په لارو به استعماليږي ستا په ډنکو په هسپتالونو او په کوڅو په سکولونو به استعماليږي او چې غلط کس راغی نو یو خو یې د په اسمبلی کې تباه برباد کړي د اسلام خلاف نعره به ویه د سیکولرزم جدي نعره به ویه بل طرف ته ټول فند یې دله وخوړو اب ستا په لارو کوڅو باندې استعمال نشي غیرتمندو راویښ شئ دا اوټ یو ډېر غټ امانت دی ګورئ یو عظیمه ذمہداري ده داسې نه چې غلط ځای کې اوټ استعمال کړي داسې باندې کوو انشاءالله ما یو ځای کې بورډ باندې بیان وکړو نو وروسته راته یو ملګري وویل چې پلانکي یو کس پکې وایي چې یاره مولوي صاحب پکې اوس به مې صحیح خبره کوله او د اوټ دا خبره چې شروع کړو دا په غلطه شو اوس د مولیانو د اوټ سره سویم نه دا ټټو دي په سوري وتاړه قسم په الله دا پاکستان نه اقتدار ته مستند او صحیح علماء ته حواله کا چې دا د څنګه چل افغانستان باندې طالبانو شپږ کال حکومت راغی په دې شپږ کال حکومت کې د طالبانو په دور کې په افغانستان کې یو د سود بانک نه و د سود نه بالکل خالی بانکونه او دا بیا هم د بانک نظام چلېده او د افغانستان په تاریخ کې په اول ځل دا چل شوی توجه غواړم ستاسو د افغانستان په تاریخ کې په اول ځل دا چل شو چې په کابل کې په میډیکل یونیورسيټي کې چې کوم جنکې ولکان به ډاکټران جوړېدو نو د ټولو نه زیاتې جنکې داخلي شوي اوس هم هغه عمره جنکې نه دي داخلي شوي هغه نه مخکې هغه عمره جنکې نه دي داخلي شوي څومره چې د طالبانو په دور کې جنکو میډیکل لپاره تر ډاکټران جوړېدي وجه سوا مخلوط تعلیم نو د سړو سیکشن
جدا او د الکانو او د جنکو سیکشن جدا نو چې کوم معزز خاندانونو هغه به خپل بچی راوسته او د جنکو په میډیکل کالج کې به داخلوري چې چونکه پرده رااله نو زمونږ د بچی نه ډاکټر جوړ شي د خدمت خلق وکیا نو د طالبانو په دور کې د ټول نه زیات جنکه چې جوړې دي ډاکټرانه د طالبانو په دور کې جوړې دي نه اسلام د جدت خلاف نه دی اسلام خو عین جدت غواړي لیکن د اسلام په دایره کې دنه اسلام دا نه برداشت کوي چې د پاکستان دا سرحدات د تباہ برباد کې پلسو پیسو باندې د دنیا په ګروپو باندې خرڅ کیا نو ان شاء الله وټبا صحیح خلق له ورکو وعده به دی باندې کړه الله رب العزت ته موږ تاسو لا په دې خبره باندې چې کوم دی د عمل کولو توفیق راکړي لا إله إلا الله محمد رسول الله